بسم الله الرحمن الرحیم. درنو دوستانو، خدای وکړي چې روغ جوړ خوشاله اوسئ. ومې پاتې چې یو نوې لړۍ پیل کو او هغه لړۍ د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د لرغوني تاریخ په تړاو وي، او دغه څلور دیرش ولایتونه چې اوس دستي یې موږ لرو او د افغانستان بیلابیل ولایتونه دي، دا د هر ولایت په لرغوني تاریخ باندې خبرې وکړو. که څه هم دغه ولایتونه د افغانستان په لرغوني تاریخ کې خصوصا د اوستا په کتاب کې دا 14 ولایتونه یاد شوي، او د دغو 14 ولایتونو په څنګ کې یو شمېر څېړونکو دغه د اریایي هېواد تقریبا په 7 ولایتونو کې راټول کړی دی. خو زه چون د افغانستان د هر سیمه خپله یوه لرغونې دبدبه لري په تاریخ کې، غواړو چې د بیلابیل ولایتونه چې اوس دستي یې لرو په دې باب باندې وغږېږم. موږ د اوستا د کتاب یادونه وکړه. د اوستا په 14 ولایتونو کې بخدیم څلورم ولایت دی چې یاد شوی دی. نو زه هم ښه به چې راځئ دا شروع اول بلخ یا بخدیم نه وکړو، ځکه چې د افغانستان په لرغوني تاریخ کې بلخ ځکه زیات ارزښت لري چې لومړی چې کله آریایان دې سیمې ته راځي نو بلخ خپله پلازمینه یا پایتخت دی چې ورو ورو له دغې سیمې نه بیا د افغانستان جنوب او جنوب شرق ته او تر غرب او هماغسې د سیستان نه راواخله تر اوسني ایران او له شمالي هندوکش نه راواخله تر جنوبي هندوکش، هماغسې تر هند پورې دغه وګړي هجرت کوي، چې البته په دغه وخت کې د تاریخ په دغه ټاکلي محل کې د دوی په لاس په خپله بلخ. نو ځکه په لنډه توګه غواړم چې د بلخ یادونه وکوم. د بلخ نوم په همدغه د اوستا په کتاب کې چې ما یادونه وکړه د بخدي په نوم راغلی دی، یعنی BAXTHI په دې نوم باندې راغلی دی. او همدغسې ویل کېږي چې د هغه وخت یو نامتو عالم چې هغه زرتشت سپیدمان نومېده، هغه دی او رامزده تبلیغ هم تقریبا په همدغه ځای نه پیل کړی دی. او هغه د اوستا هغه نسخه چې په سمرقند کې پیدا شو، یو شمېر څېړونکو دا وڅېړله، نو هلته دغه د بلخ کلمه د بلخ بامیک په نوم باندې یاد کړې ده. او د بلخ بامیک کلمه که څه هم یو شمېر څېړونکي چې په راوروسته کې راغلي دي وایي چې دا دوه بېلابېل ښارونه وو، ولې ځینې بیا په دې اند دي چې نه، دا په حقیقت کې همدغه یو ولایت و، یوه سیمه وه، او دا د بامی کلمه چې یاده شوې اصلا دا د بامی نه اخیستل شوی، او بامی یو ډېر ښکلی ښایسته نوم و چې ګل و چې د پسرلي په موسم کې به دلته زرغونېده او دا ټوله سیمې ته یوه ځانګړې دبدبه ښکلا بخلې وه. نو ځکه خو دا د بامی د یو بوټي نوم دی، د یو ګل نوم دی، نو بلخ بامی ځکه ورته وایي چې په دغه سیمه کې به دغه ګل همیشه شین کېده. رښتیا په هغه وخت کې موږ فرضاً د هما د سوما په نوم باندې هم یو بوټی درلوده چې دوستان د دې نامه سره آشنا دي، چې دغه داسې بوټی و چې دا د پسرلي په موسم کې خصوصا د شپې لخوا چې د 14مه یا 15مه سپوږمۍ به وه، نو د دغه بوټي د ټولولو دپاره هم تقریبا چې خلک راتلل. یعنې هغه ځینې بوټي ګلان چې په دغه سیمه کې شتون لري دا لرغونتوبه هم لري. حتی داسې ویل کېږي چې یوه لنډۍ هم په هغه وخت کې ویل شوې چې اسمانه کړنګ و هراخیزه، یار مې د ګلو لو کوي ګوتې ریبینه، او څه وایي چې نه ویلې سپوږمۍ سر و هراخیزه، یار مې د ګلو لو کوي ګوتې ریبینه. نو دا د بلخ په باب باندې تقریبا بیلابیلو څېړونکو خپل نظریات وړاندې کړي دي. همدغه ډول د یو نامتو کتاب د مهاباراتا په نوم باندې چې تقریبا په 1400 مخزي د کال باندې لیکل شوی دی، په دغه کتاب کې هم تقریبا د بلخ بامیک یادونه شوې چې د هغو بلحیکا بللی دی، یعنې په دې کتاب کې دا د بلحیکا په نوم یاد شوی دی. او له دې نه پرته یو شمېر نورو څېړونکو چې فرضاً په هغه ترڅ کې موږ کولی شو چې د پانیني نوم واخلو. د پانیني نوم چې دا یو ګرامر لیکونکی و، نو هغه وایي چې بلخ
د څلورو لارو هیواد او دا د مدنیت لومړی ټاټوبی و چې نه یوازې په دې سیمه کې بلکې په ټول جهان کې دا نامتو او حتی داسې انګېرنې هم شته چې دا د نړۍ دویم ښار یادیږي او لومړی ښار وایي چې د اوښ ښار و او چیرته چې البته آدم علیه السلام پیدا شوی او له آدم علیه السلام نه وروسته بلخ یا باختر یا باکتریا یا بخدیم دا دویم ښار ګڼل شوی دی د نړۍ نو ځکه خو د دې بلخ نوم هم د تاریخ په اوږدو کې د ویاړ او د دبدبې ډک نوم دی رښتیا هغه وخت چې سکندر هم تقریبا په څلورمه مخزیږ د پیړۍ کې دلته راځي البته دا هغه محل دی چې هخامنشیانو ته ماته ورکوي او د هخامنشیانو نه وروسته دی راځي د ده په ځینو یادښتونو کې یا ده سره چې د ده په لښکر کې کم کسانو د هغه په لړ کې موږ کولی شو چې د حارث نوم واخلو او حارث په خپلو یادښتونو کې وایي چې د بلخ یادونه کوي د بلخ د بېلابېلو سیمو یادونه کوي حتی په هغه وخت کې چې ځینې کلتوري میلې او په دودیزه بڼه ترسره کېدې د هغو یادونه کوي یعنې داسې یادونې کوي چې سړی ورته پخه نیولی شي چې رښتیا هم په هغه وخت کې بلخ او باختر دغومره یوه لرغونې دبدبه درلودله ما نه پوهېږم چې دا خبره مې وکړه که نه چې اسد سوری هم حتی په یو شعر کې دې یادونه کړې چې بامی بیا مسیدا که په کوسر نو نه پوهېږم چې هغه بل نیم بیته یې رانه اوس دستي هیره ده یعنې دغه د ګل خبره هغه هم په خپل کتاب کې راخیستې د سنت مارتن په نوم باندې یو څوک هغه وایي چې دغه ښار ته د بلخ ښار ته یو وخت کې فوهو لو هم ویلې یعنې FOHOLO په دې نوم باندې هم یاد کړی دی او په هغه وخت کې به طبعا بېلابېلو سیمو نه بلخ ته خلک راتل د دې ځای ننداره به یې کوله پوهان جاوید هم په خپل یو کتاب کې چاوستان نومیږي هلته د یو شمېر شاعرانو شعرونه راخیستي هغه د یو شمېر شاعرانو په شعرونو کې هلته د تازیک نومه او د پختیان نوم یا د پکتیان نوم یا د پشتیان نوم د دې یادونه کوي او د داسې راخلي د خصوصا د خاقاني د شعر په اړه د انګېرنه داسې دی چې هغه پختګان یاد کړي پختګان د ټینګار کوي چې پختګان همدغه اوسني پښتانه دي چې د یادونه کړې دی لکه وایي چې پختیان نفس من که جرسدار شوند از دهان جرس افغان خراسان یابم تقریبا د کتاب د 23 صفحې ته چې لاړ شو نو هلته داسې راځي خاقاني هم تقریبا همدغسې دې ته ورته شعرونه ویلي دي چې په دغه تړاو باندې اوږدې خبرې نه کوم خو که چېرته تاسې کتاب ته لاړ شئ معلومیږي نو هلته چې دی دا د اسپه کلمه یا د اسپان کلمه یادوي نو موږ که چېرته د افغانستان لرغوني تاریخ ته لاړ شو نو د اسپه کورنۍ د افغانستان په لرغوني تاریخ کې درېیمه سلطنتي کورنۍ راځي نو دغه د درېیمه دغه کورنۍ چې د درېیمه سلطنتي کورنۍ یادېږي هغو رښتیا هم د دوی په دربار کې د اسونو روزل له پخوا نه دود حتی یو تعداد معاصر څېړونکي په دې باندې دي چې دا د شانسب یا د شین اسب په معنا دا کلمه هم د دې سره تړاو لري چې د افغانستان په لرغوني تاریخ کې دغه د اسپه کورنۍ په همدې بلخ کې یا په بخدیم کې واک و ځواک درلوده نو دوستانو د بلخ په باب باندې سړی کولی شي چې ډېرې اوږدې خبرې وکړي ځکه چې بلخ باختر د افغانستان په لرغوني تاریخ کې چې بېلابېل څېړونکي دلته راغلي دي او دا بېلابېل څېړونکي ځکه بلخ ته راتل که څوک غواړي چې د هند په باب باندې او د لرغوني پارس په باب باندې یا د لرغوني هند په باب باندې کوم معلومات ترلاسه کړي نو هغه حتمي دي چې باید بلخ ته راشي یا په ټوله کې افغانستان ته راشي او په افغانستان کې د بېلابېلو سیمو نه لیدنه وکړي نو کولی شي چې د خپله څېړنه هلته بشپړه کړي نو دوستانو زه ډېر په دې باب باندې خبرې ځکه نه کوم چې د موږ وخت ډېر محدود دی کم دی یوازې فرضاً دغونه موږ یادونه کوو چې دوستان په دې باندې پوه شي چې بلخ د افغانستان په لرغوني تاریخ کې ور ځای لري او هر څېړونکی حق لري چې په دې باب باندې څېړنې وکړي دا د موږ د لرغوني تاریخ
یو ښکلې دبدبه ده په تاریخ کې، موږ پې ویاړو. نو ځکه مې لنډې یادونې موخه دا ده چې موږ فقط په دغه پروګرام کې یا د 5 نه نیولې تر 7 دقیقو پورې کولی شو چې پې وغږېږو، د هغه نه اخوا اضافه وخت نه لرو. نو ځکه ما زر ځینې کلمې راواخیستلې، ما وبخئ. تر بیا پورې راته روغ جوړ خوشحاله اوسئ. د خدای په امان.